د ماشوم په پیدایش باندې با اوس د کې پی کې حکومت هغه ماشوم ته 100,000 روپۍ ورکوي. په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. سهیل آفریدی د حوالې سره چې کوم اعلان کړي په هغې ډیټیل سره خبره کوو. خو هغې نه مخکې نور هم څه اهم اپډیټس دي. د کې پی کې اسمبلی سپیکر د پی ټي آی په یو رهنما باندې په اسمبلی کې پابندي لګولې ده چې ته به اسمبلی ته نه راځې. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل چې کوم عابد شیر علي د مسلم لیگ نون نه تعلق لري د سهیل آفریدی حوالې سره ویلي دي چې د سهیل آفریدی غوندې خلک د کونسلر جوړېدو قابل هم ندي خو او هغه دا وخت وزیر اعلی دی. د پارلیمان د تمیز خیال ورسره نشته دی چونکې عابد شیر علي چې کوم د مسلم لیگ نون نه تعلق لري نو دا خپل هم د فارم 47 پروډکشن دی. دا د عوامو په اوټونو باندې اسمبلی ته نه دی راغلی. او سهیل آفریدی چې کوم دی هغه د عوامو نماینده دی. د عوامو په اوټونو باندې پاس شوی دی. د عوامو په اوټونو باندې الله پاک دې مقام ته را رسول دی. ایټ لیست خپل سټي د عوامو په اوټونو باندې ګټلی دی. بل سهیل آفریدی غټ کار دا کړی دی چې د کې پی کې عوامو دپاره دا اعلان وکړو چې په کې پی کې چې د چا ړومبني 2 ماشومان کیږي نو په هغې باندې به هر ماشوم ته 100,000 روپۍ ورکړلی کیږي د هغه مور پلار ته د ماشوم په سر باندې. خو دا صرف ړومبني 2 ماشومانو لپاره دا نه چې د چا څلورم ماشوم کیږي یا دریم ماشوم کیږي یا 5م ماشوم کیږي نو هغې ته به دغه پیسې نه میلاویږي. صرف ړومبني 2 ماشومانو ته ړومبني 2 ماشومان چې کوم وي نو د هغې په پیدایش باندې به 100,000 روپۍ د کې پی کې حکومت د طرف نه هغه ماشومانو پیرنټس ته میلاویږي. جی بل بیرسټر گوهر چې کوم دی هغه پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې ورسره جماعت اسلامي هم ناسته کړې ده چې په دغه پریس کانفرنس کې سهیل آفریدی د کشمیر باره کې خبرې کړې دي. خو دغه پریس کانفرنس نه پس بیا سهیل آفریدی نه صحافیانو د عمران خان د ملاقاتونو حوالې سره او د عمران خان د رهایي حوالې سره تپوسونه کړي دي چې بیرسټر گوهر ولله داسې مطمئن شو دا جوابات نه دي ورکړي. یعنی سهیل آفریدی دغه د عمران خان په دې دغه کې انټرسټډ نو دغه ټایم. بل علیما خان چې کوم دی هغې په های کورټ کې درخواست ورکړی د عمران خان خور درخواست په دې خبره ورکړی دی چې عمران خان باندې قید تنهایی سزا نه ده ختلې نو بیا ولې عمران خان په قید تنهایی کې ساتلی شوی دی او ملاقاتونه ورسره بند دي. اصل کې قید تنهایی والا سزا چې کوم وي هغه په قیدي باندې چې کله وخیږي نو هغې سره باقاعده منشن کېږي چې فلانې قیدي 3 کاله قید تنهایی قید شو. جی نو کې تنهایی مطلب دا شو چې په دغه 3 کالو کې به د سره فیملی ممبرز هم ملاقات نه کوي او په جیل کې به هم دی یوازې وي. اکثر په جیل کې د جیل زندگی جیل ځان له یو بیله دنیا ده. جیل کې دننه الله دې چاله نه خیم جیل کې دننه چې کوم وی غزان ل بیل یو سیپریټ دنیا ده. الته ګوره ریسټورانټ وی په جیل کې دننه نه خانه وی پکې هوټل وی پکې پی سی او وی پکې هر څه سہولت پکې وی. دا کې دیان سره ټایم د پاره بهر رو باس د خپلو کې غپې شپې لګي ناسته پاسته کوي مونږ کوي باقاعده تبلیغ پکې کیږي قرآن شریف پکې خودل کیږي اسلام ارکان پکې خودل کیږي لګو قسم د دننه بیل دنیا ده. آئے کې سرکاري خوراک هم ورکړل کېږي او که څوک پرایویټ خوراک کوي لکه ریسټورانټ وي پکې دکان وي پکې نه خانه وي پکې څوک ویښته ځان له سموي دې نه علاوه نور هم دننه پکې بس ځان له یو سیپریټ دنیا ده. نو چې کم کې د تنهایی کې وي نو هغه دغه دنیا نه بس هغه بند ساتلی وي هغه بهر نورو قیدیانو سره هم نه پرېږدي. نو دلته علیما خان ویلي چې عمران خان باندې خو د کې د تنهایی سزا نه ده ختلې نو بیا ولې هغه سره زموږ ملاقاتونه نه کېږي هغه کې د تنهایی کې ساتلی شوی دی. نو په دې باندې د عمران خان خور علیما خان اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړی او داسې نور هم درخواستونه مخکې هم ورکړل شوي دي خو په هغې باندې داسې لا غټ عمل درآمد نه ده شوی. دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.